کوم جی. وعلیکم السلام. شیخ صاحب تاسو جی ابو هارون صاحب خبرې کوي جی. جی جی. شیخ صاحب د تاسو مدرسه جامع احیاء السنه کمبړ میدان ولا ده جی. واو. د تاسو جی اسباق افتتاح کله نه کیږي جی؟ یره 10 تاریخ ورکړو نو. ها شیخ صاحب د یو تپوس می کولو پکې. شیخ صاحب د یو تپوس زه د کوهات نه خبرې کوم طالب علم یو. شیخ صاحب د یو تپوس می کولو جی. ها دا غستاسو د اسباقو نقشه چاره لګلې د شیخ صاحب. ها په دې کې دغه علم النحو میر دی، علم الصرف دی، هدایت النحو، علم الصيغه، کافیه، شفیه، شرجمی او دغه کتابونه هدايه، حسمی، اصول ششی وغیرہ دي. نو دغه ټول نقشه چې ما وکتله په دې کې اول تر اخر څومره کتابونه دي دغه تقریبا ټول د مقلدینو دي او مقلدین خو تاسو په نسبت بدعتيان دي. نو تاسو خپل کتاب نشته چې په نصاب کې طالبانو ته پڑھاو کوي. بس اول خبره ده چې داغه چې کوم دغه د مدیر دی باغی کې داغه نمبر ورکړی. ها جی. دا هغه سره به تاسو څنګه مدیر ریاض الله مولوی دی جی. واو. ها بس صحیح ده جی. ٹھیک شو جایزه. علیکم جی. رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. شیخ صاحب څنګه جی؟ خیر دی جی. خیر دی جی. ریاض الله مولوی صاحب خبره کوي جی. واو واو. شیخ صاحب د تاسو مدرسه د جامع احیاء السنه کمبړ میدان والا ده جی. کمبړ میدان والا ده بالکل جی. د تاسو اسباق افتتاح به شیخ صاحب کله نه جی؟ څنګه؟ د اسباق افتتاح به کله یا سبقونه به کله نه شروع کیږي؟ بس ان شاء الله د 15 شوال به شروع کیږي ان شاء الله. ها شیخ صاحب یو تاسو می کولو جی. ها تاسو د مدرسې محتمم یې جی. واو بالکل. دغه تاسو د اسباق نقشه چاره لګلې ده جی. خجی. دغه چې ما وکتله په دې کې دغه تقریبا ټول کتابونه د شرجمی، شفیه، کافیه، هدایت النحو، علم الصيغه، حسمی، اصول ششی، هدايه وغیرہ د مختصر القدری دا ټول کتابونه چې ما وکتل جی. حاجی. نو په دې نصاب کې ټول کتابونه تاسو د مقلدینو ول داخل کړي دي او مقلدین خو بدعتيان دي. تاسو د اهل حدیث خپل کتاب نشته په نصاب کې یو هم. ولې نه ډېر شی به داخل کړي اهل حدیث هم پکې دي او دا ټول پکې دي. خو دا بعضې کتابونه د پیدې لپاره منګوایو. نو شیخ صاحب د بدعتيانو نه به ته څه فایده اخلي؟ مقلدینو نه به ته څنګه فایده اخلي؟ شعره جی جی جی. چې دا کتابونه د دې ویل چې کوم دي نو دا د خپل فواید بس نه مقلد تاسو خپل کتابونه نشته شیخ صاحب دغه فوایدو لپاره؟ ته کتابونه د کتابونه نه د بخاری پکې نه دي، ادب المفرد پکې نه دي، ریاض الصالحین پکې نه دي، بخاری، مسلم، ابو داود، کتب سته پکې ټول نه دي بلې نقشه کې درنه. شیخ صاحب ریاض الصالحین خو د امام نووي لیکل داغه مقلد وکنه. خدا پاکه مقلد او غیر مقلد څه کې خو حدیثو کتاب خدای کنه. نو شیخ صاحب تاسو به ویلي چې هغه چې ائمه محدثین چې هغه به د اهل بدعونه حدیثونه نه غستل لکه څنګه مقدمه امام مسلم کې چې امام مسلم لیکلي دي. ټیک ده د بخاری مقلد او امام مسلم بیا مقلد راټول زهر یا صالحین دلر ګرامو کتابونه تاسو په نظر نه راځي دا نور چې کوم دي. شیخ صاحب محترم امام بخاری امام مسلم خو یا مجتهدین او یا مقلدین او د دوا قوال راغلي غیر مقلدین خو بیا هم نه وکنه. نو ټیک ده کنه د حدیث کتابونه خو به موږ شته کنه ایواز خو د فقہ کتابونه نه یا فقہ کتابونه چې بګید نه دا صرف دې خپل فوایدی د طلباء او تفاهم مدارسو کې ویل کېږي. خو شیخ صاحب اوس دا لکه مونږ باندې بیا ملګری اعتراض دغه کوي چې دا وګوره تاسو ټول کتابونه زمونږ پړاو کوئ او ځان ته اهل حدیث وایي د تاسو یو کتاب هم انګریز نه مخکې نشته دی. دا وایي موږ د دې لپاره وایو چې تاسو رد به بیرته وکړو چې څنګه ته پته ولګي چې ستا په کتاب کې څه لیکلي او ستا کتاب کې څه لیکلي د الله او د الله رسول څه ویلي. نو شیخ صاحب د جمال القرآن فواید مکیه مقدمه الجزري دام تاسو پکې داخل کړي په دې کې تاسو بیا په مقلدینو سره رد کوئ. دې کې رد نشته دی کنه. علم الصيغه کې تاسو سره رد کوئ. دا قواعد دي الله بنده دغه په حناف باندې سره نشته. علم الصيغه چې کوم دا قواعد دي د ګرامر قواعد دي نحو د صرف قواعد. شیخ صاحب زه دا خبره عرض کوم چې دا ګرامر چې د صرف او نحو د منطق د تاسو خپل کتابونه د اهل حدیثو نشته لري. کوم کتابونه؟ دا د صرف او د نحو د ګرامر د منطق. الله بنده عجیب سره یار الله بنده
دا کوم کتابونه چې دي دا مثلا الموسیقه دا شرم تعمیل رسوم کتابونه چې کوم دي کنه دا ټول دا زموږ ټول مشترکه کتابونه دي کنه په کلی دي زموږ ټول یو شان دي او شیخ صاحب د الموسیقي مصنف چې وو هغه خو مقلد کنه نو 50 پیری دي مقلد کنه زموږ په تقلید او په مقلد او په غیر مقلد کې څه کار خو کتاب لیکل او فایده پکې ده چې موږ وایو هم دغه درته وایو کنه چې شیخ صاحب د فوایدو لپاره د تاسو اهل حدیث خپل کتابونه نشتري ستا په دې کې څه کار دی شتو کنه ستا په دې کې څه کار دی ستا شیخ صاحب زموږ کار پکې دا دی چې تاسو سبا او بیګا مقلدینو ته بدعتیان وایي او کوم کتابونه چې تاسو پڑھاو کوی هغه د وجه تاسو عالمان ګرځيږي هغه ټول کتابونه تاسو د مقلدینو نه پڑھاو کوی یاره د الله بنده ته ګوره ته په خبره نه پوهیږي ستا ما ته ذهن چې کوم د ټیک نه ښکاري ته څوک بیا ما ته ټلیفون باندې موضوع ونه کې ښه السلام علیکم شیخ صاحب جواب دینه رانه کوشش السلام علیکم السلام علیکم جی السلام خیر جی الحمدلله تاسو جی سراج الله مولوی صاحب خبره کوي جی جی دغه تاسو مدرسه جی جامع احیاء السنه ده کمبړ میدان والا او جی د تاسو داخلي به کله نه لګي کیږي جی زموږ داخلي خو پرون شروع دي سٹارټ دي ښه او اسباق په افتتاح به کله وي څنګه جی دا اسباق په افتتاح به کله شي اسباق به کله شروع کیږي په 17 تاریخ بل سبا ها شیخ صاحب دغه یو پښتنه مې صرف کوله جی ها دغه تاسو د اسباقو نقشه چا را لګلې ده جی خاجي په دې کې ما چې دغه وکتل دي کې دغه بلوغ المرام دی او شفیع شر جمی دی او مراح الارواح دی فصول اکبری دا قانون چا د اصول الشفی وغیرہ دغه کتابونه دي هدايه وغیرہ د ټول کتابونه دي پکې نو دا څومره نقشه چې ما وکتل په دې کې خو د ټول کتابونه د مقلدین دي د تاسو غیر مقلدین خو یوم پکې نشته مقلدین خو بدعتیان دي نو شیخ صاحب تاسو دا کتابونه ولې پڑھاو کوئ دا تاسو د لپاره پڑھاو کوئ نو د خپل ځان لپاره څه پکې پڑھاو کوئ شیخ صاحب زه درنه تاسو کوم څنګه دا تاسو خپل ځان لپاره پکې څه پڑھاو کوئ زه درنه تاسو کوم هغه باندې نه تاسو لپاره وایي چې بیا تاسو راځي کوم نو اخو صحیح ده